مې صاحب خصوصا په دې سیمه کې چې کوم پښتانه دي او په هغې کې شاعران دغه چې کومه د ډیورنډ لاین چې کومه کرښه ده نو هغه فرضي کرښه ګڼي او یو حقیقت دی چې یو انټرنیشنلی ریکګنایزډ باونډري ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په برطانیه کې د هغې هغه کوم چې دستخط شوي ډاکومنټس دي هغه اوس هم موجود دي. نو آیا د این پی په دغه باندې څه سټانس دی؟ هغوی هم دا فرضي ګڼي که نه هغوی دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه ریکګنایز باونډري ګڼي؟ داسې ده، دا یو تاریخي پس منظر لري او تاریخي طور دلته چې کوم په دې منطقه کې د افغانانو حکومت پاتې دی، د مغول حکومت پاتې دی، د سکانو حکومت پاتې دی او د انګریزانو حکومت پاتې دی. په دې ټولو دورونو کې ټولو کې زیات حکومت پښتنو کړی دی او موږ په دې خاوره پراته یو. حکومتونه تللي راغلي دي خو موږ د خپل ځینه خوځېدلي نه یو. چې کله زموږ مبارزه کېده او باچا خان دې ته ملا تړله دا هندوستان او دا د انګریزانو په کنټرول کې موږ د ازادۍ جنګ کړی دی د انګریزانو خلاف د هندوستان د ازادۍ جنګ او په هغې کې پاکستان آزاد شو او موږ په پاکستان کې پاتې شو. لهغه د ډیورنډ د کرښې په حواله ډېرې خبرې شته او دا د هغوی سفارتي هغه باندې به دا مسلې حل کېږي ځکه چې هغې کې د یو باچا دستخط دی، بل وی کړی دی، بل وی نه دی کړی، بل وی ټیم پوره شو، بل وی پوره نه شو. دا یو سفارتي مسله ده. هغه به کېږي افغانستان ځان ته خود مختار ملک دی، پاکستان ځان ته خود مختار ملک دی. موږ د پاکستان د چوکاټ دننه سیاست کوو. باچا خان د دې ځای د قانون ساز اسمبلی مطلب چې حلف دی، ولی خان د دې ځای اپوزیشن لیډر پاتې شوی دی، اسفندیار خان چې کوم دی د دې ځای فعال مطلب چې شخصیت پاتې شوی، 13 ترمیم په پارلیمنت کې پاس کړی دی. نن ایمل خان پخپله چې کوم دی زموږ مرکزي صدر دی هغه د سینټ ممبر دی. زه تا ته مخامخ ناست یم، زه د دې صوبې ترجمان یم، زه د عوامي نشل پارټۍ نن صوبایي صدر یم. موږ ټول سیاست د پاکستان دننه د پښتنو حقوق، د مظلوم قومونو حقوق او د بشري حقوقو د ټولو خلکو لپاره مبارزه کوو د پاکستان په چوکاټ کې. دې کې موږ وزارتونه کړي دي، دې کې موږ وزیرانه توپ کړی دی، حلفونه شته دي. دا ځان ته یو فیکټ دی. دا فیکټ بل دی چې پښتانه که افغانستان کې اوسي او که په پاکستان کې اوسي د دوی وینه یوه ده، د دوی نیکه یو دی، د دوی تاریخ یو دی، د دوی ثقافت یو دی. په هغه چوکاټ کې موږ یو د ملک په چوکاټ کې نن مطلب چې زه د پاکستان دننه خپل سیاست کوم. مې صاحب جمهوریت ته په دې ملک کې ډېرې زیاتې مسلې دي. غیر جمهوري قوتونه په سیاسي حالاتو کې یا سیاست کې انټرفیرنس کوي. د هغې سره په سیاسي پارټیانو کې دغه جمهوریت نشته دی، مورثي سیاست دی او دا تنقید د بعضې سیاستدانانو له طرفه هم کېږي، د سیاسي ورکرانو له طرفه هم کېږي او اکیډمیا له طرفه هم کېږي. نو دغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا سوال هغه خلک کوي چې هغوی سیاست نه ډېر لرې دي، هغوی پریکټیکل سیاست نه کړي، هغوی صرف تجزیې کړي. دا تجزیه نګار دا خبره کوي موروثي سیاست. دا خبره خلک ونه کوي موروثي قربانه. کوم خلک چې په لکه وایي چې پلار یې مشر و، زوی مشر و او ترې مشر و او دې دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي چې اوس باچا خان دی 30 کاله جیل تېر کړی، ولي خان 15 کاله جیل تېر کړی، اسفندیار خان چې کوم دی 14 کاله کې با مشقت هغه باندې سزا ختلې وه. نو دا خلک ونه وایي چې په پلار نیکه باندې هغوی مطلب جیلونو ته تللي دي، قربانۍ ونه یادوي. دا ولې نه وایي چې د هغوی جایدادونه ضبط شي؟ دا ولې نه یادوي چې د اسفندیار خان مطلب چې ولي خان ګرفتارېدو نو د هغه یوه خور وه چې د دوی کله دا جایداد یې ضبط کو نو زانګو کې هغه پرته وه، زانګو یې ترې ویشته دا زمونږ د زانګو نه یې ګزار کړه. نو د هغه قربانۍ چې سړی نو د دې خلک مشري ځکه مني چې هغوی په تسلسل قربانۍ ورکوي. او په عوامي نشل پارټۍ کې خو که د شمار یو څو مزې خلک یادوي چې یو ځای حکومت راغلی هغه هم داسې حکومت و لکه زموږ په 2018 کې دومره دهشتګردي وه چې کوم سړی پکې مطلب په غټه کورسۍ ناست و هغه ته زیات ټریټ او زیات مطلب هغې ته مسایل. زموږ خو د قربانۍ سیاست دی، د وفا سیاست دی او دا موږ چې کوم سیاست کوو په هغې کې د خپل لکه د باچا خان د کورنۍ خپل مقام دی. ځکه چې زما د باچا خان چې کومه نظریه ده دا د پښتنو په 5,500 کاله تاریخ کې دا جدا پاڼه ده. تر دې وخته پورې توره وه، ټوپک و
ملکی وه باچایي وه سرداري وه باچا خان ملنګي شروع کړی وه او هغه د عدم تشدد سیاست کو او د عدم تشدد په مزاحمت سیاست کو دا نوې دنیا ته نوی پیغام هغه زمونږ مطلب چې باچا خان هغه شخصیت دی چې ټولې دنیا ته رڼا ورکوي د هغه په کور کې هغه رڼا خوره ده او د هغه د کور باندې خلک راغونډېږي نو که نن مثلا د هغې په مطلب دغه کې د ولی خان په کورنۍ کې د باچا خان کورنۍ کې یا اسفندیار خان کورنۍ کې ایمل خان دی نو نن پښتانه د عوامي نشل پارټۍ سیاست سره چې متفق دي په هغه راغونډېږي نو هغه پارټۍ دغه شخصیت پکار چې خلک پرې راغونډېږي نو دا خبره چې خامخا موروثیت نو پیپلز پارټۍ ته وګورئ نو د پیپلز پارټۍ دننه د بوټو خاندان نه زیاتې قربانۍ چا ورکړې د هغې د موروثیت یادوي موروثي قربانۍ ورنه یادوي نن چې د هغې وګورئ ټول د شهیدانو مطلب چې خپلې لکه دغه دي مقبرې دي او د هغې قبرونه دي یا مثلا مسلم لیگ نون دی د هغې ډېر ورپوټی تاریخ دی مسلم لیگ نون د نواز شریف نه شروع کېږي خو سزا خو پکې د ټول ناول نواز شریف غوره کړه که دی وزیر اعظم شو مزه یې وشتې خو هغه وزیر اعظمي ته وشته کړه د دې ملک نه بدر کو کړه ښځه بیماره شو په ځانکدن کې وه هغه له ملاقات مکمله ونه شوه کړه نو دا نن که د هغه په خاندان کې څوک د هغه خاندان ته عزت لري نو دا د هغه د قربانو ورسره هم په هغې کې حساب دی لهذا پکار دی چې خلک دا ټرمز لږ بدل کړي او په تھرډ ورلډ مطلب په د درېیمه دنیا کې په تھرډ ورلډ کې په دې تھرډ ورلډ کې په بنګلادیش کې هم دا دی مطلب چې زموږ په هندوستان کې هم دا دی او دا په پاکستان کې هم دی په نیپال کې هم دی مطلب ته چې څومره زموږ دیزې ګورې او دا خو لا پرېږده زموږ خو د جمهوریت یو خپل دغه دی ډېر خلک خو د مطلب چې لکه امریکا یا دا ډېر لوی نومونه دي هغې کې اوس د موروثیت خبرې شروع کېږي هغې کې چې کوم دی نو خلک هغې خلکو پسې ځي چې کوم مزموده وي او خلک یې خوښوي لهذا دې ټکي له داسې رنګ پکار دی چې کوم سړی مخامخ راځي آیا د قربانۍ کړي دي که نه که دې په موروثیت کې راځي قربانۍ کړي حق دی که خلک پرې راغونډېږي حق دی که دې په پارټۍ کې دننه الیکشن ګټلی شي حق دی که خلک یې خوښوي حق دی نو د دې حق خو ته په دې نه شي شته چې دا موروثیت کوي نو دا حق نه کوي نظر ورکړو لهذا دا غلطفهمي د خلکو لرې کول غواړي د پاکستان دننه سیاسي پارټۍ چلول ډېر ګران کار دلته د سیاسي پارټو خرید و فروخت کېږي دلته خلک اسټابلیشمنټ روز روغه پارټۍ خري سیاسي پارټۍ هغه پکار دي لیډرشپ هغه پکار چې دی خرڅېږي نه د قربانۍ وي دی یېرېږي نه ته چې صرف مطلب دغه کې ایکسپیریمنټ کې تجربه کې نو ټوله پارټي به یرغمال شي لهذا دا چې څومره ته موروثیت لري دا ازموده لیډرشپ دی دا په نیګیټیو کې نه دا په پازیټیو سنس کې شتل غواړي چې په پلار نیکه یو سړی لیډر وي په پلار نیکه سړی قربانۍ ورکوي په پلار نیکه سړی جیل ته ځي دوی ته آفرین ویل غواړي نو صاحب په پښتنه خاوره باندې امن ډېر لږ وختونو دپاره راغلی دی همیشه د جنګ او د یلغار سره مخامخ پاتې شوې ده هغه که د افغانستان جنګونه دي او که بل ته کې بیا دهشتګردي ده موجوده وخت کې دغه جنگ یو نوی شکل اختیار کو او اوس ریاستي ادارې یو بل ته مخامخ راغلي لیکن مروت کې تېره ورځ پولیس او آرمي مخامخ شوي دي احتجاجونه شوي دي نو د دې ملک مستقبل څه دی او په دې کې ذمہواري د چا غټه ذمہواري په چا کېدی شي چې دا ملک په دې ملک کې امن راشي غټه ذمہواري خو د جمهوریت په حساب په پارلیمنت ته او چونکې هر سړي ته پته چې په دې ملک کې د ټول نه مضبوط قوت اسټابلیشمنټ اوس اسټابلیشمنټ د ټول نه لویه ذمہواري جوړوي هغه خو وایي چې زه په سیاست کې ګوتې نه وم خو طرفه پاکستان کې داسې حکومت نه راغلی چې پکې ګوتې نه دي راځي دا فیکټ نه دی حقیقت دا دی چې د هغې یو قوت شته اوس په پالیسو کې هم د هغې مطلب چې مرضي شامله ده او د پاکستان پالیسۍ غلطې هم خارجه پالیسۍ غلطه ده هم اندروني او د دې دواړو پالیسو په نتیجه کې دهشتګردي زیاتېږي که څوک دهشتګردي ختموي نو د دې زیات ذمہوار موږ ټول خلک یو او اسټابلیشمنټ زیات ذمہوار چې هغې په کار دا دی چې د پاکستان د مفاداتو لپاره د پالیسو حمایت وکړي او د بیروني قوتونو لپاره ویې نه کوي او اندروني او بیروني پالیسۍ دې بدلې کړي او د دهشتګردۍ خلاف ته مطلب چې پوره منظم اپریشن وکړي او دا اوس چې اپریشن چې زه یادوم دا دی چې کوم اپریشن دی د خلاف
دا دوی چې کوم اعلان کړی دا دکلاوه ده ځکه چې د هغې اپریشن په نتیجه کې زما دا دلته چې کوم دی د تیرا خلک پراته دي 14 کاله وشو هغوی کور ته واپس نه سي زه په دې څنګه اعتبار وکړم زما دغه د اباخیلو د وزیرستان کوم چې په دغه کې جاني خیلو کې او په دغه کې پراته دي هغه خلک چې کوم دی تر اوسه پورې مطلب چې لکه کورونو ته واپس دا نه ده زه دې ته څنګه اعتبار وکړم یو اپریشن او یو مذاکرات چې کامیاب شوي دي هغه عوامي نشر پارټۍ کړي او ځکه چې موږ د هغې شاته یو سیاسي منظم او مخلص قوت دا نور چې کوم دی دا حقیقت کې دهشتګردي نه ختموي دی دهشتګردي زیاتوي ځکه چې دا یو منظم مطلب چې لکه د سازش هم دی او د منافع بخش کاروبار دی او دا د پیسو د ګټلو ذریعه ده لہذا د دې اپریشن او د دې مذاکرات دا موږ ریجکټ کوو او موږ وایو چې دا پښتون قوم ته اعتماد کوي سټیک هولډر ته اعتماد کوي لکه پارلیمنت او حکومتونه او بیا تا اپریشن او مذاکرات نه پالیسي جوړه کړه او خپل غلطه پالیسي بدل کړه اینه پس مطلب دی چې دهشتګردۍ خلاف په میدان ته روزي په پنجاب کې مطلب چې 2 کړه تنظیمونه دي د پنجاب نه شروع دهشتګرد ختم کړه د دهشتګرد استادان هلته اوسي نو بیا به سړی وایي چې ورته رښتیا وي او که نه نن خو زما پولیس چې دا کوم سوال ته زما پولیس چې کوم دی هغه نیغ په نیغه وایي چې زه کومو خلکو ویشتې زه کومو خلکو وژلی شهید کړی ما خلک ګرفتار چې ما ګرفتار کړ 10 کیسه وایي را سره دي او هغه په ریکارډ دی هغه سړی هغه وایي چې مونږ ګرفتار کړ مونږ ته ټلیفون شو او سیکورټي ایجنسو راته ټلیفون وکړو چې دا خپل خلک دي دا پرېږده نو چې کوم خلک پولیس وایي دا خپل خلک دي نو چې دا خپل دي دا د چا دي نو چې د پاکستان پولیس وجدي او هغه خپل دي نو دې مطلب چې دا خو اندروني خانه دهشتګردي شوه نو دا خو ډېر خطرناک شکل شو او مخکې خو به خلکو وایي پلانکي ملک سره خبرې وکړه دهشتګردي به ختمه شي پلانکي ملک د مداخلت نه کوي دهشتګردي ختم اوس چې د ملک دننه ادارې یا محکمې زه نه یم پولیس په خپله وایي پولیس وایي یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے ښکاره چغې روانې ده په لکې کې هغوی جلوس وښکی دی په ریکارډ باندې دی بیا د هغه سړی چې کوم دی انټرنیشنل میډیا ته انټرویو ورکوي او هغه په خپله دا خبره کوي چې مطلب لکه ما سره دا واقع شوې ده چې 10 کسان 10 کیسونو خلک دې موږ رها کړي دي لهذا زموږ په دې اعتماد نشته او موږ وایو چې فوج دیني او پولیس په خپله ډیوټي کوي موږ دې خپله ډیوټۍ ته پرېږدي دا خبره داسې ځای ته ورسېده چې دا مطلب چې لکه یو نو ریټرن والا ځای راغی مطلب چې دې وخت کې اوس مطلب سکوپ نشته لکه که دې وخت کې موږ دغه غلطي وکړه دا هغه اور دی چې د ملک دننه نه به خورېږي او دا به بیا نه مړ کېږي او دا دهشتګردي به ډېره خطرناکه وي لهذا پکار دا دی چې سنجیدګۍ سره دا زمونږ د فیصلو کولو والا قوتونه کښېني او ډېر هوش او حواس سره مطلب چې د دهشتګردۍ مخه ونیسي او هغه قوتونو ته د لار پرېږدي چې کوم د امن خلک دي لکه مثال زه په 2008 کې راغلی ما دهشتګردۍ سره مقابله کړې ده زما 1200 کسان شهیدان شو ما هغوی له مخه نه ده ورکړې خو په دویم ځل چې بیا ورپسې الیکشن کېدو په تېره کې بیا زه نه یم پرېښی دوی ته پته ولګي چې دوی رښتیا دهشتګردي ختموي زه دا په وثوق سره یم ستا په دې حواله باندې چې که زما په دویم ځل د عوامي نشر پارټۍ حکومت راغلی نن به دهشتګردي نه خو دوی ته پته وه چې دوی رښتیا ختموي او په ختمولو کې دوی نقصان دا د بین الاقوامي قوتونو د دې ځای مطلب د سهولتکارو لهذا هغوی مونږ چې کوم دی زموږ ګټه په تاوان کې بدله په بل ځل یا په بل ځل او هغه چا یې ګټه ورکړه چې دهشتګردي خوښوي د دهشتګردو ملګري دي او نن جنرال فیض ښکاره دی او هغه د دې موجوده حکومت ملګری او 40,000 کسان یې راوستي په ریکارډ دي لهذا دې کې د فرق وکړي او د امن قوتونه یې سپورټ کړي چې دا دهشتګردي ختمه شي